حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د لیلة القدر فضیلت او د هغې خصوصیات. قدرمنو اوریدونکو، د روژې په مبارکه میاشت کې په آخري لسیزه کې داسې یوه شپه ده چې هغه الله رب العزت د زر میاشتو نه غوره او بهتره ګرځولې. نو که په دې شپه باندې زمونږ یو مسلمانه مور، همدارنګه یو مسلمانه خور یا زمونږ یو مسلمان رور پاڅېږي د الله رب العزت په عبادت او د الله په طاعت باندې ځان مشغوله کړي، الله رب العزت به دې ته د زر میاشتو عبادت نه ډېر اجر و ثواب ورکوي. د الله رب العزت په کلام کې د لیلة القدر 3 خصوصیات بیان شوي دي. اول خصوصیت د دې شپې دا دی چې الله رب العزت په دې برکتناکه شپه کې قرآن نازل کړی دی، لکه چې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، بېشکه موږ نازل کړی دی د قرآن په شپه د قدر کې. په دې باندې باید پوه شو چې د قرآن کریم نزول 2 ځلې شوی. یو ځل نزول د قرآن د لوح محفوظ نه تر اسمان د دنیا پورې دا دفعتن شوی دی، او دا د قدر په شپه شوی دی چې دې ته په عربي کې انزال وایي. په دویم ځل باندې د قرآن کریم نزول د سماع دنیا نه په واسطه د جبرائیل علیه السلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د 23 کالو په موده کې شوی چې دې ته په عربي کې تنزیل وایي. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو، د قرآن کریم نزول دفعتن هغه د قدر په شپه کې شوی دی. نو په دې برکتناکه شپه کې د قرآن کریم په شان عظیم شان کتاب نازل شو، او قرآن داسې برکتناک کتاب دی چې د چا قرآن سره څومره هم تعلق وي، په کوم اعتبار سره چې هم وي، د هغه مقام او شان به الله اوچتوي، او الله رب العزت به هغه ته یو ځانګړی امتیاز او خصوصیت ورکوي. قرآن چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی، د هغې میاشتې مقام الله رب العزت د کال په 11 میاشتو باندې اوچت کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، الله وایي د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. رسول الله وایي سید الشهور شهر رمضان، قرآن چې په کومه شپه کې نازل شو د هغې شپې مقام الله رب العزت د کال د ټولو شپو نه افضل او غوره که چې هغه د قدر شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن چې په کومه ژبه کې نازل شوی د هغې مقام الله رب العزت د دنیا د ټولو ژبو نه غوره کړی دی. دا د دنیا د ټولو ژبو سرداره جوړه کړه چې هغه عربي ژبه ده. الله رب العزت د دنیا ټولو ژبو نه بهتره جوړه کړې، او وایي چې انا انزلناه قرآنا عربیا، بېشکه موږ نازل کړی دا کتاب چې هغه قرآن دی او په عربي ژبه باندې دی. همدارنګه چې قرآن په کومه ځمکه نازل شوی چې هغه د مکې او مدینې ځمکه ده، د هغې مقام الله رب العزت د ټولو ځمکو نه اوچت کړی. قرآن چې په کومه زمانه کې نازل شوی، هغه زمانه او هغه وخت د ټولو زمانونو نه غوره او بهتره ده. هغه دور د ټولو دورونو نه بهتر دی، لکه چې رسول الله فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. قرآن چې کومې فرشتې راوړی دی، د هغې فرشتې مرتبه او شان د ټولو فرشتو نه اوچته ده، او هغه د ټولو فرشتو سرداره ده، لکه چې الله وایي نزل به روح الامین. قرآن چې په کوم پیغمبر باندې نازل شو، د دې پیغمبر الله تعالی د ټولو کائناتو نه اوچت کړی. قرآن چې په کوم امت باندې نازل شو، هغې ته د خیر الامم خطاب شوی دی. الله پاک دا امت د ټولو تیر شو امتونو نه بهتر جوړ کړی، لکه چې فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله.
قرآن چې کوم کس په خپلو سینو کې محفوظ که د دغه حافظ قرآن مقام الله پاک اوچت کړی. رسول الله فرمایي یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نو جنت ته د داخلېدو په وخت به حافظ د قرآن ته وویل شي ته د الحمدو نه قرآن شروع کړه او قرآن لوله او د جنت په منزلونو باندې خیجه. ټول سرمایهداران، ټول پادشاهان، ټول وزیران او ټول هغه کسان چې هغو د الله د اوامرو نه سرکشي کړې ده هغه به په تعجب سره ګوري. چاته به دا عزت الله نه ورکوي، دا عزت به الله رب العزت هغه کسانو ته ورکوي چې هغو خپل ژوند په مسکنت او په فقر کې تیر کړی. تل لپاره به په خاورو او په پوزکیو باندې ناست ول، د الله کلام به یادوه. الله دا عزت هغه کسانو ته ورکوي چې هغو ته به مفسدینو په دنیا کې د حقارت په سترګه کتل. حتی دې خلکو سره به خبرې کول عیب ګڼه، هغو ته به قسمه قسم طعنې ورکولې. خو دې حافظ د قرآن ته به الله دا عزت ورکوي او الله به ورته وایي ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. داسې په آرام آرام او په مزه مزه په شوقي وایه لکه څنګه چې تا به قرآن په دنیا کې ویل او کوم ځای چې د قرآن آخري آیت ختم شي هغه به ستا مرتبه وي، هغه به ستا مقام وي. او کوم کس چې په خپلو سینو کې قرآن محفوظ ساتلی وي د هغې مور و پلار ته به داسې تاج اغوستلی شي چې د هغې څرک او د هغې رڼا به د مر رڼا هم نشي کولی. د لسو داسې سړو چې په هغو به جهنم واجب شوی د هغو په حق کې به د حافظ قرآن سفارش او شفاعت قبلولی شي. په دنیا کې چې کم کس د مرګ نه د چا په سفارش او د چا په شفاعت باندې خلاص وي نو دې کس ته به څومره لوی عزت وي. په آخرت کې به د جهنم نه د خلاصولو اعزاز الله رب العزت حافظ د قرآن ته ورکوي، بل چا ته به یې نه ورکوي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم افسوس دی په دې خبره چې نن مسلمان قرآن پریښی دی. په دې پوهېدل او په دې باندې عمل کول خو ډیره لرې خبره ده. مسلمان د قرآن لوستل او د قرآن ویل هم پریښي دي. بس قرآن سره صرف یو رسمي تعلق پاتې شوی دی چې هغه په ښایسته کپړو کې تړلی وي او په اوچته انوارۍ کې ایښی وي او په هغو باندې خاورې پرتې دي. کله چې یو کس وفات کیږي نو بیا قرآن راواخلي د هغه سر ته کیني سورت یاسین وایي چې الله رب العزت د دې روح په آساني سره وباسي. همدارنګه چې کله دریمه، اومه او څلوېښتمه وي نو قاریان او حافظان راوغواړي د پیسو په مقابل کې په هغو باندې ختم وکړي. د قرآن حق په دې باندې نه ادا کیږي. په قرآن باندې عمل هم وکړئ، د قرآن ختم هم وکړئ، په قرآن باندې عمل وکړئ. همدارنګه قرآن د هغه چا چې روح یې وځي قریب الموت د هغه په سر یې ولولئ. په یو رسمي تعلق د قرآن سره مه ساتئ چې صرف د ختم په وخت کې او د جنازو په وخت کې قرآن یاد وي، بل وخت هم یاد نه وي. همدارنګه چې کله کور جوړ شي نو د قرآن ختم وکړي د برکت لپاره ښه خبره ده. چې کله دکان جوړ شي د قرآن ختم وکړي د برکت لپاره ښه خبره ده. خو بیا په کور کې هلته د هغه نه مخکې هغه د ټولو فحشاو منبع راوړي، هلته کېږي په هغه کې سریال او فلمونه ګوري. همدارنګه په دکان کې نو هغه برکت چیرته پاتې شو؟ آیا قرآن صرف د دې لپاره راغلی و؟ آیا د صحابه کرامو په زمانه کې د محمد رسول الله په زمانه کې قرآن صرف د دې کارونو لپاره استعمالېده؟ دا هم وکئ، په کور کې ختم هم وکئ، په دکان کې هم ختم وکئ، د مړي په سر هم قرآن ولولئ، خو د دې تر څنګ په قرآن باندې عمل هم وکئ. تاسې وګورئ چې په یو لوی کلي کې چې په هغې کې به ډاکټر هم وي، انجینر به پکې هم وي، په هغې کې به ساینسدان هم وي، په هغې کې به سوداګر او تاجر هم وي. خو چې کله په جماعت کې د ختم ضرورت وي داسې به څوک نه وي چې هغه راشي ودرېږي او خلکو ته ختم ورکړي. حافظ به هم د بل ځای نه راوستلی شي او همدارنګه فاتح به هم د بل ځای نه راوستلی شي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته توفیق د دې راکړي چې قرآن یاد کړو او د دې تر څنګ د الله رب العزت په کلام باندې عمل وکړو. نو د قدر شپه داسې برکتناکه شپه ده. دا لومبی خصوصیت دی چې په دې کې الله رب العزت د قرآن پاک په شان عظیم الشان کتاب نازل کړی دی.
او دا داسې خصوصیت دی چې د دې خصوصیت د لیلة القدر عظمت او مرتبه نوره موچته کړه. یعنی د قرآن د رانازلېدلو په واسطه باندې الله رب العزت د قدر شپې ته نور هم عزت ورکړ. نو راشئ دا شپې په موږ او تاسو را روانې دي، الله ته متوجه شو، د الله رب العزت نه د خپل د ګناهونو بخښنه وغواړو او تل لپاره د رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړو. ځان ته، ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، مسلمانانو ته دعا وکړو چې الله رب العزت دوی ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي او د ګناه او د معصیت نه یې په خپل حفظ و امان کې وساتي. او که داسې ژوند زموږ په غفلت باندې تیریږي نو په دنیا کې به هم زموږ لپاره راحت او سکون نه وي. تل لپاره به د دنیا په تلاش کې یو که شپه او ورځ، همدارنګه په آخرت کې به هم بیا موږ سرګردانه یو، د الله په حساب کې به ولاړ یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. بلتیا مو وکړه. واسمان ته سر هوا سروامد واسمان ته په اصل کښې له خاورې یې پیدا نن دې وار دې که درو کړه که رښتیا دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دې وار دې که درو کړه رښتیا. دویم خصوصیت د قدر شپې دا دی چې په دې شپه کې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره او غوره دی. الله رب العزت فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه چې ده دا بهتره ده د زرو میاشتو نه. الله داسې نه دی ویلي چې د قدر شپې عبادت دا برابر دی د زرو میاشتو د عبادت سره، بلکې الله دا ویلي دی چې د قدر شپې عبادت دا غوره دی د زرو میاشتو د عبادت نه. زیاتوالی الله تعالی ته معلوم دی چې الله څومره زیاتی نورو هم ورکړی دی. دا د الله رب العزت فضل او دا د الله رب العزت رحم او کرم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې. دا خصوصیت الله رب العزت د رسول الله امت ته ورکړی، بل امت ته چیرته هم نه دی ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو په مجلس کې ناست و او د بني اسرائیلو د عابدینو تذکره یې کوله چې د هغوی عمرونه 200 کاله 2.5 کاله ول. په دیو کې به هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت کوه. نو صحابه کرام وپسخېدل، ویل یا رسول الله زموږ عمرونه خو 80 او یا تر 80 کلو پورې دي، نو زموږ عبادت به څنګه د هغو عبادت سره برابر شي؟ نو الله رب العزت دا صورت نازل که، ویلې چې لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه چې ده هغه غوره او بهتره ده د زرو میاشتو د عبادت نه. دا په هر مسلمان باندې را روانه ده چې روژه نیسي په آخره لسیزه کې دی د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړي، نو الله رب العزت به هغه ته د زرو میاشتو د عبادت اجر و ثواب ورکوي. دریم خصوصیت او دریم ځانګړتیا د قدر شپې دا ده چې په دې شپه کې جبرائیل علیه السلام سره د نورو فرشتو د آسمان نه راکوزیږي او هغه مسلمانان که زموږ خویندې دي که زموږ وروڼه دي چې د الله رب العزت په طاعت او عبادت کې مصروفه دي، نو جبرائیل علیه السلام سره د نورو ملائکو په هغو باندې سلام کوي، لکه چې الله فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. نازلیږي ملائکې سره د جبرائیل علیه السلام د الله رب العزت په امر باندې، نو دوی سلام کوي په هغه چا باندې چې د الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې مصروف او مشغوله وي، او دا کار د لمر پرېوتلو نه واخله تر سبا راختلو پورې وي. نو قدرمنو اورېدونکو، په دې شپو کې د الله رب العزت رحمت راوریږي، نو څومره چې کولی شئ هغومره تاسو د الله رب العزت عبادت کوئ. ځان د الله رب العزت د رحمت نه مه محروموئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم کس د لیلة القدر د خیر او برکت نه محروم شو
هغه گویا د ټول خیر نه محروم شو او د دې خیر نه محرومه کیږي مګر هغه کس چې هغه یقینا محرومه وي او یقینا بدبخته وي. الله رب العزت دې موږ په خپل فضل او رحم او کرم سره د خپل رحمت نه محرومه کوي. په ځانګړې توګه په دې شپه کې دی الله رب العزت موږ ته د عبادت او د طاعت توفیق رانصیب کړي. نو په دې وجه قدرمنو اوریدونکو د ټولو نه افضله دا ده چې د آخري لسیزې ټولې شپې په ویښه او د الله رب العزت په عبادت کې تیرې کړئ. ټول کال موږ ویده شو، ټول کال موږ خوبونه وکړل. راشئ په دې آخره لسیزه کې د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ چې په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي، الله موږ ته بخښنه وکړي. که لس واړه شپې هم تاسو په ویښه باندې نشئ تیرولی نو صرف هغه شپې چې هغه طاق شپې دي هغه خو په ویښه کې تیره کړئ. په هغو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت خو وکړئ چې هغه 21مه شپه، 23مه شپه، 15مه شپه، 28مه شپه او 29مه شپه ده. او که ټوله شپه په عبادت کې نشئ تیرولی نو څومره چې کیدی شي هغومره خو تاسو د الله رب العزت عبادت وکړئ، څه حصه به الله رب العزت ضرور تاسو ته درکوي. خو زموږ اکثر رونه او خویندې هم شته دی چې په دې شپو کې هغوی هم د الله رب العزت د رحمت نه محرومه دي. 1 ساعت 2 ساعتو لپاره هم هغوی د الله رب العزت طاعت او عبادت نه پاتې. کم از کم هر سړی خو دې دومره وکړي چې د ماسخوتن او د سهار مونځ دې په جمع سره ادا کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم سړی چې د سحر او ماسخوتن مونځ په جمع سره ادا کړي هغه ته د ټولې شپې د عبادت کولو ثواب ورکول کیږي. سبحان الله، څومره مهرباني ده د الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې. خو بیا هم چې څوک محروم شي نو د هغه په محرومتیا او د هغه په بدبختی کې څه شک نشته. هغه یقیني بدبخته دی، هغه یقیني محروم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې رضی الله عنها ته یوه دعا ښودلې. حضرت عایشې ته یې پوښتنه وکړه یا رسول الله که زه د قدر په شپه پوه شم چې دا د قدر شپه ده نو په هغې شپه کې زه څه دعا وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. ای الله ته بخښونکی، بخښنه ته خوښه ګڼې نو ته زما نه بخښنه وکړه، زما ګناهونه معاف کړه. هر څوک چې په هره ژبه کولی شئ خو کومه برکت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الفاظو کې دی چې هغه د مبارک خولې نه وتلي دي هغه بیا په نورو کې نشته دی. نو دا یاد کړئ چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. شپې شپې موږ په لاو لهب کې تیرې کړې، شپې شپې د حرام په اورېدلو او د حرامو په لیدلو کې تیرې کړئ. راشئ په دې لسیزه کې الله ته کښېنئ، الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. ځان لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، خپل اولاد لپاره د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ او دا توفیق وغواړئ چې الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق په باقي ژوند کې رانصیب کړي. ځکه د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر لنډ ژوند دی. الله ته به درېږو، الله رب العزت به زموږ نه پوښتنه کوي. که څوک هم په دې شپو کې د الله رب العزت طاعت او عبادت نشي کولی ځان خو د ګناه نه په دې شپو کې وساتي، د خپل اولاد، د خپل کورنۍ، د خپل دوستان خو د ګناه نه بچ کړي په دې شپو کې. ځکه په کم متبرک وخت کې چې عبادت کوونکي ته الله رب العزت ډیر اجر و ثواب ورکوي، په هغه باندې د الله رب العزت رحمت راوریږي. نو همدارنګه په دغه متبرک وخت کې که څوک ګناه کوي او د الله رب العزت نافرمانی کوي نو په هغه باندې هم د الله رب العزت لعنت د تیز باران په شان وریږي. نو که په دې شپه د الله طاعت او عبادت نشو کولی کم از کم ځان خو د ګناه نه بچ کړو، خپل اولاد خو د ګناه نه بچ کړو. اما متاسفانه باید ووایم چې په دغو شپو کې هم زموږ کورنۍ او خپله تلویزیون ته ناست یو، هغه فاسد سریالونه او فاسد فلمونه تر سبا پورې ګورو. هغه پلار چې په هغې کورنۍ کې دی الله به د هغه نه پوښتنه نه کوي، هغه مور چې په هغې کورنۍ کې ده هغه نه به الله پوښتنه نه کوي. چې داسې د رحمت په شپه کې، داسې د برکت په شپه کې چې د الله رحمت د تیز باران په شان وریده، تاسو هم د دې نه
خپل ځان او د خپل اولاد محرومه کړي وئ، په فساد کې اخته وئ. نه، که عبادت نشئ کولی، ګناه نه خو خپل ځان او د خپل اولاد وساتئ. حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلی دي لکه څنګه چې څوک په محمد رسول الله باندې یو وار درود شریف ووایي، په هغه باندې د الله رب العزت 10 رحمتونه نازلیږي. العیاذ بالله که یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي نو په هغه باندې هم 10 لعنتونه نازلیږي. ګرځنده عیب لګونکی، هغه چغلخور دی، منع کوونکی دی د نیکي د کارونو نه، د حد نه تیریدونکی دی، غټ ګنهګار دی، بدخویه دی، د دې نه هر څه علاوه بدذاته دی. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو، دا شپې د الله رب العزت د طاعت او د عبادت شپې دي. په دو شپو کې الله رب العزت تا ته د 1000 میاشتو نه لا زیات د عبادت ثواب درکوي. نو راشئ چې د الله عبادت په دې شپو کې وکړو. بهتره خو دا ده چې آخري لسیزو کې په ټولو شپو کې د الله عبادت وکړو. که دا نشو کولی په طاق شپو کې وکړو، که دا هم نشو کولی څه ناڅه 1 ساعت 2 ساعته خو د الله په عبادت او په طاعت باندې ځان مصروفه کړو. د خپل د ګناهونو بخښنه خو د الله نه وغواړو. که دا هم نشو کولی، د دې نه محرومه یو. دومره همت الله موږ ته نه دی راکړی. د ماسخوتن او د سهار مونځ خو په جمع سره په تکبیر اولا سره ادا کړو. که دا هم نشو کولی، دومره ذوف الله را کړی، دومره خو وکړو چې ځان خو د ګناه نه بچ کړو، خپل اولاد خو د ګناه نه وساتو، خپله کورنۍ او خپل دوستان خو د ګناه نه بچ کړو. کنی الله رب العزت په غضب او په لعنت کې به ګرفتاره یو. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، د ټولو مسلمانانو لپاره د الله رب العزت د عبادت او د اطاعت توفیق غواړم، او داسې غواړم چې موږ ته الله رب العزت په شپو کې د خپل د طاعت او عبادت توفیق را نصیب کړي او د ګناه نه وساتي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. دامل فضای بدا پشتن نامی، دامل فضای بدا پشتن نامی، چی تزیم مسید فلانا، نندوار بکا درو کرکرشا، چی تزیم مسید فلانا، نندوار بکا درو کرکرشا، دوباره دیرات لنشتا پا دنیا، نندوار بکا درو کرکرشا، فخبل